زمونږ په دې علاقه کې محترمو یو لوی بدعت راوتی دی او هغه بدعت دا دی چې د وړوکي اختر په ورځ باندې یا د لوی اختر په ورځ باندې د سحر منځ وشي نو نارینه او زنانه مقبرې ته ځي. آیا دا شته او که نه چې دا کومې جمکټې رواني که نه پوهېږئ که نه زمونږ کلي کې زما جومات چې دی نه داسې د مقبرې لاره باندې دی پوهېږئ زه چې کوم جومات کې امام یم نه داسې مقبرې په لاره دی نو چې سهار منځ وشي او زمونږ د جومات ورخوا ته راوځي نو د دې غاړې د شمال د غاړې چې کوم کلی دی نو هغه داسې جمکټې د ښځو او د سړو به را روان دي ته وایې که یو میله ده او مقبرې ته به ځي داسې ټولو کلو کې دي د غیر چاپېره ټولو کلو کې دي. په شریعت کې د اختر په ورځ باندې سحر مقبرې ته داسې تلل دا ګورې چېرته نقلن ثابت نه دي چې نبی علیه السلام یا صحابو به د سهار لمونځ وکړو او بس بیا به داسې جمکټې ښځې او سړي روان وو مقبرې ته به تلل پوهېږئ مقبرې ته تلل ځان له د نارینهو دپاره یو سنت عمل دی هغې نه انکار نشته خو د اختر په ورځ باندې په دې ترتیب سره تلل دا چټ پټ بدعت دی ګناه دی مه ځئ بس نه به ځو ښه. بل تاسو دا وایم عقل هم دا وایي نبی علیه السلام فرمایي ان لکل قوم عید دا هر قوم دپاره یو خوشحالي وي وهذا عیدنا دا وړوکي اختر او لوی اختر زموږ دپاره څه شی دی خوشحالي ده پوهېږئ که نه. اوس د خوشحالۍ په ورځ چې ته قبر خوا ته لړې تا د مور یاده شوه تا د پلار یاد شو تا د رور یاد شو نو ستا په زړه کې نور خفګان پیدا شو او هغه خوشحالي دي په خفګان باندې بدله کړه نو اولې داسې کې چې د اختر هغه خوشحالي خفګان له بوځي نه چې الله پاک مرض د خوشحالۍ دپاره ګرځولې ده په هغې باندې خوشحالي کول. نو د اختر په ورځ باندې د سحر د مونځ نه بعده په دې طریقې کار سره دا خلک چې څنګه ځي نو مقبرې ته تلل دا بدعت دی نه دي په کار نه به ځو ښه بس بس د صحابو په شان جذبه به ساتو صحابو چې به مسله واورېد هغوی به بالکل نه به بس داسې به کوو داسې به نه کوو. نو موږ تاسو هم دا مسله نن واورېده انشاءالله ټول به کوشش کوو که هغه د صحابه دي که د مانیری دي که هغه د شاه منصور دي که د پنجپیر دي که هغه د کالا درې دي که غیر چاپېره موږ سره د دې نورو ضلعو کوم عذرات دي ټول نیت د دې خبرې وکړئ چې انشاءالله د اختر پر سهار به موږ مقبرې ته نه ځو ځکه محترمو کله کله بنده یو کار کوي په یو ښه نیت باندې کوي د وروستو نسل لپاره هغه یو سبب وګرځي هغوی به دا د فرض او د وجوب په درجه کې بیا وګرځوي نو موږ به مقبرې ته تلل سنت دي بنده په دې نیت باندې ورشي چې لاړ شم او د مرګ عبرت والم د خپل پلار مور رور قبر ته وګورم د خور قبر ته وګورم د ښځې قبر ته وګورم دا نیت وکړم چې پرون دی و نن نشته پخوا و نن نشته زه د دی نه عبرت والم تېر اختر کې و نن نشته زه دې نه عبرت والم انو خو دا د اختر په ورځ نه د اختر په مازدیګر ورشه بلز ورشه خو په دغه نیت باندې او د زنانو دپاره بالکل مقبرې ته تلل نه پکار ښه دا بله وی یو سره یو مسله وم د زنانو چې یو بله پیتنه جوړه کړې ده یو بله چې مړی ښخ شي ان ورپسې واته ورځې به دی سار چې کوم دی نو ګورو جینکۍ به رواني مقبرې ته به ځي پیغلې جینکۍ به ولې جیر باباجي قبر له ځو او جیر کاکاجي قبر له ځو نو جینکۍ به واته لسو شل یو ځای کېږي او یو جمکټه به جوړوي او قبر له به رواني د دې بالکل ثبوت نشته او د پیغلې جینۍ دپاره بغیر د محرم نه د کور نه راوتېدل بیا په دې زمانه کې مقبرې ته تلل بالکل ناروا دي پوهېږئ که نه مړی به شوی انو بس ورځې به دی چې کوم دی نو رواني او چا به درخ کې پنسوره نیولي چا به څه نیولي ولې کور نه دا اجر نه رسېږي ته ولې تلاوت وکړه دعا وکړه الله د دې ثواب هغوی ته ورسې موږ احناف د ایصال ثواب قایل یو د نه هېڅوک انکار نه کوي خو دا پکې نشته چې قبر خوا له وځې نه له بوده رسېږي نارینه دي ځي که نه د مړي زوی دی هغه دې لوړ شي پلار یې دی دې لوړ شي قبر سر دې کینې تلاوت دې وکړي دعا دې وکړي د هغې نه څوک انکار نشي کولی خو د زنانو دپاره بیا په دې نهج او شکل باندې چې دا واته زنه او ګوره پیغلې جینکۍ به یې پکې وړې وړې اتم کې وایي لسم کې وایي موږ د بابا قبر له ځو موږ د څه له ځې ستا څه کار دلته کې شوشا لځې چکر لځې بل خوا د وتو د لار نشته راشه دا رضان له وبانه کتلې ده ګرځې بالکل به نه ځئ ښه په عام اوقاتو کې او په اخترونو کې به مقبرو ته نه ځئ په دې طریقه باندې ښځې څنګه روانې دي نو دا مې یو اهمه مسله ګڼله چې دا زه ووایم ځکه اختر را روان دی انشاءالله نو ګورئ بالکل تاسو به د دې خبرې نه دغه کوئ ګریز کوئ او مقبرو ته به نه ځئ تاسو پوه شوئ